السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا جی دا بار بار چې مونږ راځو نو د مقصد دا دی چې چا څومره مدد کړی د ملګرو سره په دې ویډیو په واسطه باندې یا دوی نوی قرآن مجیدونه راوړي دای تقریبا د دیرنه ابل ورځ راوړي د شپې سه یو بجه راورسېدل او د دومره لرې ځای نه راغلي وو چې هلته هغه کسان هم حیران شوي او وایي چا دا منل نه چې بی دوی صرف د قرآن مجیدونو دپاره راغلي ځکه دا مادي محنت دومره سیوا دی چې بس هر یو بس وایي چې بس دنیا وي او دنیا وي. نو جنابو الحمدلله ډېرو ملګرو او خاص کر زموږ چې کومې خویندې دي هغوی دا دوی سره لږ مددونه کړي. دا چې دا 5000 روپۍ دي اشفاق بھائی دا د سویډن نه تا سره یو خور مدد کړی چې دا به دوی ته ورسې صحیح شو تاسو ته 5000 روپۍ میلاو شوې. نور چې دا کومه دا کپړه ده او دا عطر خوشبویانې دي که نه دا هم دوی سره مددونه شوي دي. ډېر په دین مین خلک ته چې دا قرآن څه کوي یوازې د دې دپاره نه دی جنابو چې بس قرآن قسم کې مخې ته یو بل ته جولې تولو صحیح ده او به داسې پراته یو په کورونو کې جالکي. نو جناب ډېر الحمدلله ډېر ایمانداره خلک شته چې په خپله منډې وي اوس یو کس منډه نه شي ولی دغه شان مدد ورسره کوئ مالي جاني ورسره مدد تاسو کولی شئ چې څومره ستاسو وس کېږي صحیح ده. نو یو ځلې بیا تاسو ټولو په خدمت کې دا درخواست دی چې دا اوس دا خو ماشاءالله سنبال شو دا که نه دي دپاره دا کپړه هم ډېر راغلې ده دا هم نوي ګاډي راغله ټول پکې دننه ضعیف قرآن مجیدونه پراته دي صحیح ده. نو انشاءالله نور هم را روان دي دوی خواله نور قرآن مجیدونه را روان دي. نو چې څومره ملګري تاسو یې کو په هر ځای کې دي نو هغوی ته دا خواست دی جناب چې خپل حصه پکې لږه لږه واچوئ صحیح شو. تاسو څه وایئ چې دې باره کې مختصر میسج وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. مولانا صاحب چې موږ دا پېره بیا د ویډیو پر راوښتې نو دا قرآن پاک بله زموږ د ډېرو لامچړ نه راوړلو او دا د مولانا صاحب په ویډیو باندې بار بار تاسو ته پر اسکرین باندې راتلو مقصد دا دی چې چا کره ضعیف قرآن پاکي سپاري اسلامیت کتابونه یې مونږ چې پر اسکرین کومې نمبر یې منشن کړي دا مونږ سره په دغې رابطه وکړي. او بل هم بېره مونږ د کپړې مطالبه کړې وه نو زمونږ کار داسې د یوې ورځې د 2 ورځو یا د کلین د یو کار نه دی. زمونږ انشاءالله ټول عمر مونږ د قرآن پاکو ته وقف کړی چې څونه پورې زمونږ دا ساه غړېږي که خیر دی ضعیف قرآن پاک په خدمت کوو. نو تاسو چې څوک د چا د قرآن د خدمت وس کېږي خدمت کې را سره ودرېږئ د چا د پیسو وس کېږي د پیسو وس را سره وکړئ د چا د کپړې وس کېږي او وس را سره وکړئ. نو تاسو چې د تېر شوي ویډیو کې مونږ سره الحمدلله کوم ویډیو که ملګرو کتلی هغې باندې مونږ سره ډېرو خلکو رابطې وکړه. اوس هم د خپل تاسو نمبر ووایئ. زما د موبایل نمبر دی 0343 92 91 8 0343 92 91 8 په دې باندې واتساپ شته ما څه په واتساپ باندې رابطه کولی شي داسې ورا سره رابطه کولی شي. صحیح شو جی. بل دا ملګری چې کوم دی دوی د ملکڼ نه بره دیر سیټ ته چې کوم باجوړ سیټ دی یا داسې نور سوات وغیره هغه سیټونو ته دوی کار کوي. تاسو هم سره خپل تعارف وکړئ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب تاسو ډېره مننه شکریه. زما نوم سلیم الله دی توتکان حصار بابا سره تعلق لرم او د ملکڼ یم. زما رابطه نمبر چې دی نو 0308 300 وسلوخ او سلوروه 0348 320 او د چا سره چې په کم ځای قرآن پاکي ملکڼ خوښ علاقې کې دي نو بای دغه زما نمبر دی په دې باندې تاسو زما سره رابطه کولی شئ. زموږ مقصد د الله کلام او مقدس اوراق د بېادبۍ بېحرمتۍ نه بچ. ماشاءالله ماشاءالله. نو دا چې دا کم ملګری دی دا لاندې ضلع مردان ګیر چاپېر علاقو والا او دوی د ملکڼ اخوا دي که نه. نو جنابو بسې د الله کلام دی پوه شوئ په چا باندې احسان نه دی ښه نه زما په دوی باندې احسان دی نه ته پیسې علمه او نه د دوی د دنیا غرض او لالچ دی. خو جناب دا چې راوړي د کم ځای نه کرایانې شوې ګاډي شو داسې دوی له دا خوشبویانې دي ماشاءالله او دا کپړه د وغیره لږ را دې خوښه ده وګورئ دا ټولې خوشبویانې دي دا کپړې دي وغیره که نه دا پیسې راغلي. نو جناب دا ستاسو محبت دی. نو چې څومره ملګري دي هر ځای کې مسافري کو هر ځای کې زموږ خویندې وروڼه دا ویډیوګانې ګوري نو دا نمبرې دي دوی سره په دې نمبرو څه کوئ رابطه کوئ او انشاءالله دا ضعیف دا ټکي نه دي دا به قیامت کې زما او ستا لپاره جنګېږي خو په قبر کې به هم زما او ستا لپاره جنګېږي. نو کو به که انشاءالله الله هم راته خوشحاله کړي.